بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو د تانا تاکال پولیس یو ډیره اهم کاروایی کړې ده. ملزمان یې گرفتار کړي دي. دا ملزمان سوکو دی بس نیچنګ کولو موټر سایکل به تختولی. هغه ملزمان د پولیس په لاس ورغلي دي، خو په دې کې اهم رول بیګا د پولیس په مقابله کې د خپلو کسانو نه لګېدلې دی او زخمی حالاتو کې گرفتار کړي دي. همدې حوالې سره موږ د تانا تاکال پولیس سره یو خصوصي ریپورت جوړ کړی دی چې د دې ملزمانو تعلق د کوم ځای سره دی، موټر سایکل به او تختول، سکرپ به کل پچا به خرصول، د ملزمان د کوم ځای نه گرفتار کړي دي او د دې نه څومره ریکوري شوې ده. دغه ټول ریپورت هم تاسو سره په خپل ډیجیټل باندې شیر کوو. ماجد خان کوم ملزمان چې تاسو گرفتار کړي دي چې موټر سایکل به ټولي هغه حواله سره تفصیل وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو مننه کوم چې تاسو د فورم ترالی او عوام له یو پیغام ورکوي. دا داسې کار وجي چې موږ سره به د موټر سایکل لفټینګ رپورټونه ډیر زیات شو. افسرانو ته به دا رپورټونه تلل، نو هغې کې زموږ سپیکینډ صاحب موږ ته بار بار ویناګانې کولې، کویک ریسپانس غوښتو. په هغې باندې موږ کار وکړو. نو یو ګروپ هم داسې ونیو چې هغوی به دا موټر سایکلې چې غریبانانو نه پټولې، چا به بایکیه چلولو، چا په کشتونه اخیسته او د هغوی هغه روزي رزق پرې روان و. هغوی به دا موټر سایکل چې کوم دی داسې چېرته به انلاک ولاړ وي، دا به یې پټ کړلو او بیا به دوی داسې کول چې دا به یې سپیر پارټ ته دغه کړه، مات رامات به یې کړه او په پونې پونې دام باندې به چې کوم دی دا په کباړي باندې خرڅوله. هغې کې مونږ کار وکړو، هغه زیم ټریس کړو او هغوی نه چې کوم دی 4-5 سکرپ موټر سایکلې برآمد کړې او د هغې نه علاوه د موټر سایکلو فروخت کوونکي دا رقم چې دوی به اونې پونې دامو باندې خرڅولو، هغه هم ترې 1.5 لک روپۍ مختلف کیسونو کې برآمد کړي. د دې ملزمانو تعلق د کوم ځای سره دی؟ دا چې د تاکال علاقې دی. یو ملزم چې کوم دی آصف چې کوم دی بیسیکلی د افغانستان دی، اوسېږي دلته کې. چې زیاتر مونږ که وګورو چې داسې وارداتونه کیږي نو په هغې کې خو همداسې د چې کوم قبایلي علاقې وي د هغه خلکو پکې زیاتر انوالو وي. نه جي نه، دا داسې وي چې جنازې له څوک راشي، مړي له راشي، داسې واده ښادۍ له راشي، موټر سایکل چې کوم دی هغوی انلاک ودرئ، بس دوی یې چې کوم دی دا سیټ ته کړي، دوی د موقع انتظار کوي. بل دې نه علاوه جي دا یو ملزم چې کوم دی دی کې نومان دا کار وجي چې هغه به سبزي خرڅوله او چې کوم دی دوی دوه خلکو کوارډینیشن و. نو داسې په لارو کوڅو کې به ګرځېدو چې داسې موټر سایکل به چې کوم دی همداسې ولاړ و، نو ملګري ته به اطلاع وکړه او دوی به چې کوم دی دا موټر سایکل پټ کړو. زیاتر د دې خو تاسو کسټډي کې به تاسو سره وو، نو د دې څه بیان دی چې دوی به زیاتر وارداتونه په کوم ځای کې کول او یا به د دې پلانینګ څه و؟ دوی به چې دلته د تاسو څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویلې، په دې تاکال کې به ګرځېده، مین روډ باندې څوک سړی بینک ته ننوځي، یو سړی چې کوم دی دوکان ته ننوځي، سټور ته ننوځي څه کار دپاره، موټر سایکل چې ودرئ، نو دوی به دغه موقع په انتظار باندې و. په مین یونیورسټي روډ باندې اندرون تاکال کې دوی دا وارداتونه کول دي. اوس د دې څه وینا ده؟ ملزمان خو گرفتار شوي دي، تاسو به اورېدلي، د هغې څه وینا ده؟ هغوی بس په خپل کار پیمانه دي. اوس هم چې کوم دی مختلف مقدمو کې چې کوم دی هغوی نه ریکوري وشوه او هغوی چې کوم دی مزید قانوني کاروایي دپاره چې کوم دی عدالت ته پیش شوي دي او بس جیل ته به ځي. اکثر لمونږ وګورو چې کم متاثره خلک دي د هغې کمپلینټ تانو کې ډېر زیات وي، چېرې موټر سایکل مو ودرولی و یا مونځ له تلمه یا جنازې له راغلی ومه یا د چا دواله، زیاتر کمپلینټ نوم داسې وي چې د اصلحې په نوک باندې هم د خلکو نه موټر سایکل واخلي او بیا همدغه شان د هغې دا عمل دی چې سکریپ کوي او خرڅوي یې په کباړ کې. نه جي دا د اصلحې په نوک باندې نه، دا چې کومه ریکوري شوې ده دا ټول لفټینګ دی موږ سره. دا ټول لفټ دا دواړه چې کوم دی خپل ملګري دا لفټرانو او دوی به لفټینګ کولو. څنګه چې مخکې ما وویلې چې یو سړی انلاک موټر سایکل ودرئ، هغه په منډه باندې هم خلک بوځي، هغه چې کوم دی بس سیټ ته یې کړي، بیا ورپسې سړی ګرځي. نو د عوامو ته هم دا پیغام ستاسو په وساطت سره ورکوو چې موټر سایکل تاسو ودروئ، د دې غلا ډېره اسانه ده. دا چې کوم دی پیدل هم سړی روانولی شي او بس یو کوڅې ته ننه باسي، بیا خو ورپسې سړی منډې نشي وهلی. نو دا ستاسو وساطت سره عوام له دا پیغام ورکوم چې خپل لاک وغیره هغه بل دغه والا لاک چې ورته ولګوي، خامخا چې دوی لږ خپل حفاظت کوي. ماجد خان دا راته ووایه، تاسو تانا تاکال ویسیت ایس ایچ او چارج هم اخیستی دی، داسې نورې هم کامیاب کاروایان هم کړي چې متاثره خلک راځي د هغې کمپلینټ شوي په هغې باندې هم تاسو څه کاروایي کړې ده؟ جی بالکل، دې نه مخکې هم یو کاروایي شوې وه، هغې کې چې کوم په 392 سنیچ شده موټرسایکل موبایل دا برآمد شوي دي. په هغې کې چې دوه ملګري وو، یو چې کوم دی جیل ته تللی دی
او بل چې کوم دی د هغه ملګری رومان عرف ټیک ټاک هغه چې کوم دی د هغې ګرفتاري موږ ته درپېښ شوه. هغه څونکې دې ځای نه تاکال نه کډه وړې وه بازخیلو ته تللي نو هغه به دلته وکولو تلو راتلو نو هغه چې کوم دی مونږ بېګا نیولی دی جي. نو هغې نه خو هم څه ګرفتاري څه برآمد شوي دي ترې نه؟ جي د هغه مخکې چې کوم ملګري وو د هغې پر بیان کې چې کوم دی 3 موټرسایکلې 2 موبایلې او 60,000 روپۍ چې کوم دی هغې نه مخکې برآمد شوي دي. د دې ملزمانو تعلق د کوم ځای سره و؟ دا دواړه د تاکال دي جي. هم د دې ځای دي؟ د بالکل د تاکال اوسېدونکي دي. دا خلک یې ښه پېژني ما. بېګا د شپې لیټ ټایم مونږ ته دا اطلاع راغله چې یاره یو 2 کسان دي په موټرسایکل او ګلي بابا قبرستان په لاره کې موجود دي او څه واردات ته ناست دي. مونږ نفري راغونډه که حسن خان ته مو کال وکړو حسن خان هم ځان ورسولو. مونږ خپله ډپلایمنټ وکړو ورته چې کوم ایس او پیز مطابق وي هغه ډپلایمنټ هم وکړو. خو دوی چې پوه شو چې پولیس پارټي راورسېده نو دوی موټرسایکل یې سټارټ کړو او د تښتېدو کوشش یې وکړو. چونکې مونږ خپل ډپلایمنټ داسې کړی و چې د تښتېدو لارې ټولې بند وې نو د پولیس باندې چې کوم دی پولیس پارټۍ باندې فایرنګ شروع کړو. فایرنګ دوران کې مونږ هم خپل حفاظتي دغه کې فایرنګ کړی دی خو چونکې چې موقع له لاړو نو دا نومان عرف ټیک ټاک دی په کراس فایرنګ کې د خپل ملګري د لاسه چې کوم دی په خپله کېدلی دی او زخمی حالت کې چې کوم دی مونږ ګرفتار کړی دی او مزید چې کوم دی قانوني کاروایی دپاره عدالت ته پیش کړی دی. نو د دې نه مخکې هم دې څه داسې وارداتونه کړي وو تاسو خو؟ جی بالکل دې نه مخکې دا چې ما کوم نومونه واغسته دا دې نه مخکې 5 مقدماتو کې چې کوم دی د تاکال تاڼه کې ګرفتار شوي دي او هغوی جیل ته تللي دي او بیا چې کوم دی دا وقوعې کولې مونږ چې ما چې په حیثیت شو دلته چارج واغستو نو د دې کې مونږ ته رپورټونه وشو زما په 2 درېیمه ورځ هغې کې مونږ کار شروع کړو چې کار هم شروع کړو جي مونږ خپل طریقو سره انفارمیشن او دغې کلیکټ کولو نو هغې کې چې کوم دی مونږ یو کس ونیوو بختور شاه عرف زبیر هغه نه د هغه د کور نه چې کوم دی موټرسایکل برآمد کړو هغې نه بیا د تفتیش یو کړۍ شروع شوه بیا بل موبایل دی چې په یو سړی په 50-60 زره واغستې دي به په 9,000 او په 8,000 دا خرڅوله هم برآمد کړل او دې نه علاوه چې کوم شیزونه یې خرڅ کړي دي چونکې هغه اوس په موقع فزیکلي شته نه د دې تاسو ته ښه پته ده چې د دې بیا چېرته یوز کېږي نو یا پارټس شي یا دغه دی نو هغې برآمدګي ګران نو هغه پیسو چې کوم د هغې په مد کې مونږ د هغې نه پیسې برآمد کړي. دا چې کوم دی کې دا به دې سکرپ کو په کباړي باندې به خرڅ کو شامل تفتیش دی هم پکې ګرفتار؟ بالکل جی هم پکې شامل تفتیش دی. هغه هم دې ځای رهایشي دی؟ د دې ځای رهایشي دی بیسیکلي افغان دی او دلته کې چې کوم دی اوسېږي. ښه تاسو اخري کوېشن تاسو نه کومه به حیثیت ایس ایچ او تاکال څه پیغام به ورکول غواړي هغه خلکو له چې جرایم پیشه دي وارداتونه کوي د غریبو خلکو نه موټرسایکل یې وتښتوي موبایلونه ترې نه سنیچنګ ترې نه کوي څه پیغام به ورکوئ؟ یاره زه خو د خلکو له دا پیغام ورکوم خو چې د یو خو چې کوم دی خپل احتیاط کوي احتیاط ان د سنس داسې چې د شپې چونکې دا لارې ګودرې چې کوم دی خوشي وي نو چې غیر ضروري نقل و حرکت په دې مختلفو لارو باندې نه کېږي. دې نه علاوه چې د عوامو ته دا خواست دی ستاسو په وساطت سره چې داسې څه قسمه خلک داسې قسمه واردات دي وګوري نو پولیس سره د چې کوم دی امداد کوي. دا یو کار خیر دی د دې په ذریعه به چې کوم دی خلکو ته تحفظ میلاویږي چې دا خلک څومره چې کوم دی د قانون په گرفت کې وي نو عوامو ته دا چې موږ له اطلاع راکړي د هغې به پکې هېڅ هم نه وي ټیک ته جي نو د عوامو ته دا پیغام دی چې بر وخت چې کوم دی پولیس له اطلاع ورکړي داسې ایلیګل خلک ایلیګل اکټیویټیز چې دي وګوري نو پولیس ته د اطلاع ورکړي. حسن خان تاسو خو په دې علاقه باندې ډیوټي کوئ دوران گشت بیګا هم تاسو کاروایی کړې ده نو څه به ویل غواړئ؟ مونږ خو د عوامو ته ټولو ته دا خواست کوو چې څومره ګنده خلک دلته ویني مونږ سره فوري طور باندې اطلاع کوي د دوی چې څومره نوم دی دا خو پیراز وي مونږ وایو چې د تاکال لپاره د عوام دپاره د دې معاشرې دپاره ښه کردار ادا کوو چې اوس زموږ مشر ولاړ دی داسې خلکو چې دې نه مونږ مخنیوي وکړو سنیچر شو دا ډکیت شو دا نور داسې مختلف قسمه خلکه چې څومره پورې دا خلکه دا ناسور دی دا باندې دا معاشرې په وجه باندې به ختمېږي. مونږ سره د ټول چې دی کوپریشن کوي پولیس چې کوم دی دا د دوی فورسز دی د دوی په سرونه مونږ تنخالو او دا زمونږ د دوی خدمتګارو انشاءالله مونږ به د پولیس او د دې عوامو لپاره مونږ انشاءالله ښه کردار ادا کوو انشاءالله. ګرانو کتونکو تاسو د ایس ایچ او تاکال ماجد خان خبرې واورېدې د دې هم دا وینا وه چې دوی به د خلکو نه موټرسایکلې تښتولې بیا به یې په کباړي باندې خرڅې کړي هغه به یې سکرپ کړل هغه مزدور کاره چې بایکې چلی یا چېرته جنازې له راشي یا چېرته جومات ته منځله ننوځي نو دغه شکمارانو
دغه دی به موټر سایکل او تختولو او هغه به په سکرپټ باندې خرڅ کو. ملزمان گرفتار کړي دي، ریکوري هم ته کړي دا هغه موټر سایکل چې دی پارټس کړي هغه هم ته ریکور کړي دي. خو دی کولو پیغام ورکړي دي هغه عوامو لا چې دی موږ سره تعاون وکړي، د دې نوم به غراز وي او موږ به هغې سره پوره تعاون کوو چې د تاکال علاقې څومره معاشري خلک دي هغې د موږ سره تعاون وکړي چې د علاقې صفایي موږ وکړو. ګرانو کتونکو اهم خبره پکې همدا وه چې خلک کله یو واردات وکړي بیا دي د خپل نوم دپاره همدغه نومونه کیدي چې یاره موږ فیمس شو. ګرانو کتونکو دغه زموږ نننی ریپورټ نو را روان ریپورټ پورې تاسو نه اجازت غواړم. د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.